کدا چا څه شرعي حاجت الله جل جلاله به د دا حاجت چې کم دی دا پوره کوي ځکه الله جل جلاله د انسان هر حاجت پوره کوي خو هغه الله جل جلاله ته به رجوع کې د الله نه به سوال کې یا الله پاکه زما دا حاجت دی دا پوره کړي کله چې ته الله جل جلاله ته مامنه پرېږدي او الله ته خپل ضرورت پیش کړي نو الله به بیا مدد کوي او که ته انسانانو ته او دې مخلوق ته پیش کړي خپل ضرورت خپل حاجتونه خپل پریشانې نو په 100% کې 99% خلک ستا په دې مشکلاتو کې چې ته کمګیرې په دې باندې 99% خلک چې کم دی دا خوشحالیږي او 1% خلک چې کم دی هغه ستا په دې ستا څومره مشکلاتو کې ته ګیرې هغه چې کم دی ستا دا خبره اوري ستا دا فریاد اوري او هغه پې لږ خفه کېږي نو چاته چې کم دی خپل ضروریات خپل حاجات خپل مشکلات چې څومره دي دا خلکو ته مه بیانوه دا د الله جل جلاله په دربار کې پیش کوه د الله نه غواړه یا الله پاکه زما دا حاجت دی دا پوره کړي زما دا پریشاني ده دا ختمه کړي نو د دې لپاره بس عمل هم وي نو زه تاسو ته عمل یم انشاءالله دا عمل وکړي الله جل جلاله به هر قسم حاجت پوره کړي او هغه عمل دا دی د سورې نمل تلاوت دا هره ورځ کوه اوه ورځې دا وکړه انشاءالله چې څه حاجت دی الله جل جلاله به په خپل قدرت سره پوره کوي د دې عمل انشاءالله مونږ اهتمام وکړو الله طرف ته ځان رجوع الله ته رجوع وکړو په الله باندې خپل کارونه چې کم دی دا پوره کړو د الله نه سوال کوو مخلوق نه سوال نه کوو مخلوق خو زمونږ هېڅ نشي کولی دا تمامه دنیا چې کوم ده الله پیدا کړي دا مخلوق هم الله پیدا کړي ستا ضرورت به څوک پوره کوي یو الله به پوره کوي په الله باندې یقین ساتل د الله سره محبت چې کوم دی دا جوړول پکار دي د الله سره مینه محبت چې کوم دی دا جوړول پکار دي بیا به ستا هر یو حاجت الله پوره کوي ستا معامله به ټیکي زندګۍ کې به خوشحاله